السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو خلک د خپل د تور په لور باندې مینو وطني ورکوله. عزتمن دغه خلک خپل د تور لور بدنامه کوي، یعنې په زبردستۍ ورسره غلط کار وکړو. د هغې نه بعد بیا دغه خلک ته یعنې دښمني سازش وه. راځئ مینوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې هر اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اسلم د خپل د تور په لور باندې مینو او ویل چې زه به د خپله د تور لور کوم. چې کله چې د خپله مور تور کړه ولېږله، ورته ویې ویل چې دغه اسما جینۍ ماله وغواړه. نو اسما جینۍ خو هم غوښتل چې زه د اسلم سره یعنې واده وکړم، خو مینوالو مور او پلار د دغې د جینۍ د مور او پلار په دغه رشته باندې ناراضه او ورته نه ورکوله. اسمان بیا مجبوره شوه دغه خلک سره د غلط کار کولو دپاره غاړه کېښودله، د دغې دپاره چې زما او د ده یعنې واده وشي. کله چې د اسما ورون ته پته ولګېدله چې یعنې دې تورزي خو زموږ د خور سره یعنې غلط کار کړی دی، نو بیا عزتمنو هغه تورزی ولګېدل او دغه خپل دغه تورزی یعنې بېدردۍ سره ووجلو، د دغې دپاره چې دوی یعنې زموږ عزت ته یعنې وکتل، دوی یعنې زموږ عزت ته غلط وکتل. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هر کله داسې په جینۍ باندې مین شئ په خپلو رشته دارانو کې، نو کوشش وکړئ خپل او مور او پلار سره دا خبره شریکه کړئ. د هغې نه بعد بیا عزتمنو یعنې د رشتې دپاره خپل خپلوان ورولګئ شاید چې ستاسو د رشته سازه شي. زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.